بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. نو منګه د مانزه چې کم کارونه مکروه دي نو هغه منګه شروع کړو چې په مانزه کې یو متعین صورت ویل د دې نه علاوه به بل صورت نه ویل کېږي، دا مکروه دي. یا یو صورت بار بار ویل چې کله د نور درځي او بیا هم دغه یو صورت بار بار ویل، یا په د صورتونو د ترتیب نه خلاف وي په فرض منځونو کې، دا هم مکروه دي. دویم رکعت وګدول په اول باندې ارګمی کول، سپګې رانیول، سلامونه واپس کول، دا مونږ ویلو. نن سبق کې دا 43 نمبر دی. ان يصلي وقد شد رأسه بالمنديل وترك وسطه مكشوفا، چې دا سر پر رومال باندې په داسې طریقې سره تړل چې سر دې پر رومال باندې تړلای او د سر د مینځ د ښکاري، لکه مطلب مونږ خو ټوپۍ په سر کړي، زموږ سر نه پټکی تاوي او ټوپۍ په سر کړي، ټوپۍ نه په سر کړي او اسې سر نه چې دا کپڑا تاو کړي، رومال تاو کړي او مینځ د سر خالی وي، نو دا مکروه دي. ان يصلي منځ کول وقد شد رأسه په داسې حال کې چې د تړل خپل سر بالمندیل پر رومال سره وترک وسطه مکشوفا او د هغه مینځ پرې ښودلی ښکاره کړی شوی، یعنې مطلب دا د سر مینځ خالی وي او غیر چاپیره د ځان خپل سر په مندیل باندې په رومال باندې تړلی، دا مکروه دي. نمبر 44 ان يصلي وهو عاقص شعره، او منځ کول په داسې حال کې چې دا ویښته خپل د کړي تړلي، ویښته خپل تړلي، لکه څنګه چې د زنانه نه خپل ویښته تړي دغه شان د خپل ویښته لوی ویښته او د تړلي په دغه باندې په سټ باندې، یا دا چې خپل د په دغه باندې په سټ باندې تړلي، شاته تړلي، لکه څنګه چې د زنانه سر د جنده بچو کې موجو کوي او تکلیفونه اچي، نو دغه شان د ویښته خپل را بند کړي، لکه دا لکان پکې په سر کې دا ستنی پکې سوق دی او سوق پکې دا پټیک دی او سوق پکې شاته جنده ورته دغه چي دا ستنی منی اچي یا ورته دا تسمو منی تړي، نو دا جنده مکروه دي. ان يصلي منځ کول او هو عاقص شعره په داسې حال کې چې د خپل ویښته شاته تړلي وي. ان يرفع ثوبه من بين يديه او من خلفه عند الركوع والسجود خوفا من ان يتلوث بالتراب، یعنی دې په داسې ځای کې مونږ کوي چې هغه ځای کې خاوري یا هغه ځای چې د اسخای یا خیرني او دې چې کله د کېږي د خپل سر د خپل لغه کپړې تلندار او چتیږي یا شاته یا مخې ته چېرې دا په دې کپړو دغه خراب نشي او د پنسیو چتیږي او اسې په دې ځمکه باندې سیده ولګي یا د رکوع په حالت کې دغه راغونډي کپړې راغونډي، نو دا هم مکروه دي. پوه شو به معنی ان يرفع ثوبه او چتول د کپړو خپلو من بین یدی د مخې د طرف نه او من خلفی یا د شاته طرف نه عند الركوع د رکوع په وخت کې او د سجدو په وخت کې خوفا د وجه د یری لري من ان يتلوث بالتراب چې دا ککړی شي په خاورو سره، ککړی شي په خاورو سره، لکه پوه شو به معنی چې د کپړې مسخانه شي او د سجدي لږی پنسي راوچتي کی مې دا یا شاده یا کپڑے راوچتي کی نندا داغه دي مکروه دي. سدل ثوبه د کپڑے لټکاوهل دا معنی چې لکه دا صادر دی او صادر د سي په مانځ کې د صادر پر خودل لري، نو دا جن دا مکروه دي. دا صادر پر اس نه پرې بلکې دا به یو طرف ته ترنده با اړه دا اړول دي کنه، دا سنت دي او د سي دا یا دا د قیدا سورته وي کپڑے چې نه دا د غیر واغسو کپڑے او دا اوس هم بلوز ده آی کې لستونی دي ورته نه کړی، لستونی له لاسونه دي په لستونی کې نه کړی او اسی په وکبا باندې راواچو دا یې لستونی څنګه څنګه نه په دې صورت کې هم منځ کول چې نه مکروه دي. پوه شو به معنی سدل ثوبه د کپڑے لټکاوهل یا صادر تا په سر کړه دی یخنی نه او صادر دی د وګینه دی راړتاو شو
نو دا صادر به بیا ته اوچته ځانته دی باندې چې لکه صادر دی راغیو دا اړول دی نه او صادر د نلاندې ځنګ ته ولاړ نو دا مکروه دي ستلو ثوبي لټکاوال د کپڑے بی ان یجعل الثوب على رأسه چې کېږدي کپڑا په خپل سر باندې او على کتفیه یا په خپلو اوږو باندې وترک جانبیه او د دې هغه دواړه طرفونه پرېږدي من غیر ان یزومهما بغیر د تړلو د هغې نه چې دا دواړه د یو بل سره یو ځای کړي نه دي دواړه طرفونه او هسې داسې لټکاو پرېږدي نو دا هم مکروه دي 47 نمبر سطل اداره او سرواله اسفل من الكعبین د پرتوګ یا د کمیس دا د پړکونه لاندې کول دا هم مکروه دي پوه شئ چې کپړې چې دي که نه دا یې دونه اوږدې روغې کړي دي چې کمیس دی د دغه د لاندې کېږي لکه اوس د عربیانو دا کم هوا کم مخصوص کپړې چې دي توپ چې نو هغه د خپو نه لاندې کول یا پرتوګ دی هغه د خپو نه لاندې کول چې ستاره پړکي دي دا پکې ښکاري نه پړکي دي پکې پټ کړي پرتوګ دې ښکته وي پنسل ښکته وي نو دا هم مکروه دي سطل ازاره او سرواله لټکا وهل د خپل کپړو یا د خپل پرتوګو یا د خپل کمیس اسفل من الكعبین دا پړکونه لاندې الركوع قبل تمام القراءه واكمالها في الركوع قراءت لا پورا کړه نه قراءت لا پورا کړه نه ته رکوع لاړ شو رکوع کې قراءت پورا کې نه دا هم مکروه دي لکه دا سوره فاتحه ویل سوره فاتحه رسول الله تعالی کې فسور شروع کو او ترمیم بحجاره من سجيل دا ورسېږي فجعلهم قاسم معقول دی اول نه رکوع لاړې او په رکوع کې د فجعلهم قاسم معقول پورا کې او بیا وی الله اکبر سبحان الله دا مکروه دي په ولاړه باندې بلول قرات پورا کې دای نواز بیا دغه وې تکبیر او بیا بل شروع کولا الركوع قبل تمام القراءه رکوع کول د قرات پورا کول نه مخکې و اکمالها فی الرکوع او داغه پورا کول پر رکوع کې نمبر 49 قیام الامام بجملته فی المحراب بدون عذر بغیر د عذر نه چې امام په محراب کې ټوټل دنه ولاړ نه دا هم مکروه دي امام با ټوټل په محراب کې نه ودرېږي بلکې امام با د خپې به دغه نه بهر وي خپې به د محراب نه بهر وي هغه اوس ورته عذر دا مطلب چې لکه خلک ګولې وريږي او یو طرف ته بل طرف ته لکه دا خطر ده نو بیا په محراب کې نه ودرېږي او که څه خطر نه و نو بیا با د کدا خپې به دغه نه بهر وي د محراب نه بهر نو محراب کې نه خیر ده جزګه ته مو بیا موزر ده کنه هر قسم موزر شي نو بیا مکروه نه دي او کزه په راو فراخ عادت د دشمن د بل سیر نه و بیا بهر بدرېږي نه قیام الامام بجملته ودریدل امام بالکل مکمل بجملته معنی ټول پټوله مکمل فی المحراب په محراب کې بدون عذرین بغیر د عذر نه خالی مکه قیام الامام وحده في مكان مرتفع بقدر ذراع او في مكان منخفض بدون عذر فإن قام معه واحد من المقتدين فلا تكره الصلاة صرف امام اوچت ولاړل یا صرف امام لاندې ولاړل او ټوټل مقتدیان امام نه خو ولاړل امام لگا دونه د 1 فوټ په فاصله کې لا پاس ولاړل او خلک د ټول لاندې ولاړل نو بیا دا دو مزدکی مکروه ده یا دا امام حقته ولاړل او ټول خلک دین دا وسره لا پاس ولاړل نو بیا هم مزدکی هغه امام سره یو کس یا دوه کسان په دې اوچت ځای باندې ولاړو او نو ټول خلک شاته ولاړو مطلب لکه دغه پروګرام د سټیج روک کړه او په سټیج باندې صرف امام ودرېږي نو ټول خلک د سټیج نه لاندې ولاړل نو د ټول مزدکی مکروه ده او کچرته د امام سره په سټیج باندې یو څو کسان ورته او نور خطه ولاړو دالله جو صحیح ده پوه شو باندې بیا صحیح ده یا امام تیرې نه دا د سټیج نه مخې ته ولاړل او ټول خلک د په سټیج لپاس ولاړل یا سټیج لاندې نو بیا مودګي کله امام سره مخې ته یو څو کسان ولاړو لاندې دوه کسان ودرېږي هر څونه چی او بیا لپاس په سټیج ولاړو سنور وخت ولاړو بیا صحیح ده قیام الامام وحده ودریدل امام یک یوازې فی مکان مرتفع فاوچت ځکه چې څومره اوچت وي بقدر ذراع د یو غز مطابق او فی مکان منخفض
یا په یو ښکته ځای کې منخفض معنی ښکته دی بدون عذر بغیر د عذر نه فإن قام معه واحد من المقتدین کچرته یو کس درې امام سره د مقتدیانو نه په دغه ځای کې ودرېدو فلا تکره الصلاة نو بیا مونځ مکروه نه دی تغمیز عینیه لغیر مصلحت بغیر د مصلحت نه سترګې پټول که مصلحت پکې ولکه مطلب دی چې خشوع خضوع می سي وشي او یا ته تکلیف او دغې د ونې سترګې پټول نه بیا خیر دی او اسی په معنی کې سترګې پټول دا مکروه دي تغمیز عینیه پټول د دوانو سترګو لغیر مصلحت بغیر د مصلحت نه رفع عینیه الى السماء او چتول د دوانو سترګو اسمان ته مکروه دي په معنی کې لپاسه ګوره نو دا سترګې یو چتول اسمان ته هم مکروه دي هغه پوه شو باندې معنی نو دا تقریبا 50 51 52 مکروهات په مانځ کې چې بده کې دا یو کارو کو نو موږ مکروه کې مکروه معنا بد کړل شو